او بل یو روایت کې راغلی دي یو سړی د هغې سره به صرف یو نیکي ضرورت وي د جنت تلو دپاره یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه مور ته به لاړ شي یوه نیکي راکړه مور به ورته بچیه نن ما ته ضرورت دی پلار ته به ورشي پلار به ورته ما ته خپله ضرورت دی ورور ته به لاړ شي ورور به انکار وکړي خور به انکار وکړي اور ملګري به انکار وکړي هغه ملګري چې 24 ګنټې به ورسره حجرې کې ناست و هغه به ورته زه نیکي نشم درکولی او دوی به په ځان باندې پوه شي چې نن زه هلاک یم بس ما د جهنم فیصله کیږي وایي جهنم طرف ته روان شي لاره کې به یو جهنمي وګوري هغه به ورته چې ته ولې جهنم ته روان یې هغه به ورته ما سره صرف یوه نیکي ده نور ټول ګناونه یو نیکي و چې زه جنت ته هسې نشم تللی خو ما سره دا یوه نیکي ده دا ته واله دا به ورته سوال وکړي هغه نیکي ما ته راکړه هغه به ورته نیکي ورکړي چې زه هسې جهنم یم ته خو به جنت ته لاړ شي که نه اوس الله پاک علم کې شته چې دې د نیکي چا نه راخستي دا به الله رب عزت راشي یا الله یوه نیکي مه کومه هغه نیکي برابر شو ما جنت والا جوړ کړه الله رب عزت به ونه تپوس وکړي د نیکي چا درکړي یا الله جهنم ته یو کس روان و هغې سره یوه نیکي وه هغه جهنم فیصله شوې وه هغې له ته دا نیکي راکړه او هغه نیکي درته ما راوړه ما جنت والا جوړ کړه وی الله رب عزت په دې سړي ته وایي چې لاړ شه هغه سړی ځان سره راوله هغه جهنمي به ځان سره راولي الله رب عزت ورته وفرمایي چې ښه ته نن ما نه زیات مهربانه یې زما ان رحمتي وسعت كل شيء زما رحمت د هر څه نه وسیع دی زما رحمت دروازې نن کولاو دي د مهرباني ته ما را زیات رحمت کول ولی تا د دې سره ښېګړې کولو وجې نه ستا حق کې هم فیصله کېږي دواړه جنت ته لاړ شي دا دواړو به د جنت فیصله الله پاک وکړي زما مسلمانانو الله رب عزت خو زما او ستا معافي دپاره دروازې کولاو کړي دي بهانې لټوي خو زما او ستا څه کردار دی ما اعمال څنګه دي نن الله پاک نافرماني زه کوم نشه ما کې شته تماشي مونږ کوو ګناه مونږ کوو سود مونږ خورو جبر او ظلم مونږ کوو ځمکې مونږ لاندې کړي سود کې مونږ لاسونه ککړ دي رشوت کې زمونږ لاسونه ګنده دي کومه ګناه ده چې مونږ نه ده کړي الله پاک ته موږ ستاسو ټول روان یو په دې دنیا کې موجوده زندگی کې सांस है तो चांस है الله پاک مقدر کړي الله طرف ته متوجه شي الله ته وشړي خپل ګناونو باندې توبه وباسه او دا نیت وکړي چې انده د پر بس د ګنا نه ځان ستم دا زما واستہ کم می بيدا الله پاک جنت دروازې ته کولوي دې مجلس کې هر عمل کرے د عزم وکړي چې ان شاء الله زما الله طرف ته رجوع کوم او د خپل ګناونو باندې توبه وباسم ان شاء الله